انډیا چیمپئن پاکستان چیمپئن ته په فائنل میچ کې شکست ورکو په اورال ټورنمنټ کې پاکستان کرکټ ټیم انبیټیبل روانو. خیر ساوث افریقا ورته شکست ورکړی خو بهرحال بیا هم پاکستان کرکټ ټیم چې کم هغه رن ریټ و د دې سره چې کم دی هغه کم امپریشن و په ټول ټورنمنټ کې هغه ډېر زیات آوټسټینډینګ و. بیا چې فائنل ته رال نو هغه اصلي میچ کم چې امپورټنټ میچ هغه پاکستان کرکټ ټیم وبایلو مطلب وایي هغه زاړه شولې خو هغه خپل عادتونه هم پرې نه ښودل. تاسو پته شته دی بیټینګ خو یو طرف ته کا خو دوه داسې کیچونه چې هغه پاکستان کرکټ ټیم نه دغه میچ واغستو. اولنی چې کوم کیچ و هغه د یوسف پټان و چې امیر یمین په باونډرۍ باندې دغه کیچ ډراپ کو او چکه شوله. د دې نه بعد کې بیا دویم چې کوم کیچ و هغه شعیب ملک ډراپ کو هغه د یوراج سنگھ چې کوم کیچ و هغه ډراپ کو. دا دوه وکټې چې په دغه ټایم کې تللی وې نو پاکستان کرکټ ټیم ښه کافي پریشر کریټ کولی شو په انډیا باندې. خو هغه زړه خبره ده که نه وایي زاړه شوی خو خپل هغه عادتونه هم پرې نه ښودل. پاکستان چیمپئنز هغه شانته کې کار وشو په 2023 ورلډ کپ کې چې کوم انډیا کرکټ ټیم او ډېر زیات په های لیول باندې روانو. انډیا په خپله باندې دغه ټورنمنټ هوسټینګ کاوه. بیا چې کله استرالیا او د انډیا فائنل میچ رالی په هغه کې انډیا د استرالیا نه هغه میچ وبایلو او استرالیا چیمپئن شوه. انډیا ټوټل محنت په اوبو کې لاړې. دغه شان چل د پاکستان کرکټ چیمپئن سره هم وشو چې په ټول ټورنمنټ کې ډېر زیات آوټسټینډینګ پرفارمنس. انډیا ته هم شکست ورکړی، استرالیا ته هم شکست ورکړی، ویسټ انډیز ته هم شکست ورکړی. سره یو بل ټیم زما خیال دی چې ورسره ذهن نه وته خو هغه ته هم شکست زما خیال دی چې ورکړی چې لا و که نه و خو ډېر زیات آوټسټینډینګ پرفارمنس و. بیا چې کله هغه اوریجنل میچ فائنل میچ چې دې ته راورسېږي نو په دغه ټایم کې قیصه ورانه کي. بهرحال پاکستان بیګا 156 رنز کړي. په جواب کې انډیا یو کم شپېته رنز وکړه او 15 وکټې لوېدلې وې. پاکستان د سایډ نه بیټینګ ډېر زیات کمزوری شوی دی. ټارګټ لږ شانته کې هاي ورکول پکار و ځکه چې فائنل دی او فائنل کې څه هم کېدلی شي. بل پاکستان دپاره د بیټینګ چې کومه فیصله وه اول نو هغه لږه ګرانه ورته پرېوتله. کېدلی شوله چې پاکستان کرکټ ټیم چیسینګ کړی وی او دغه شانته کې اډوانټیج دی د په بالینګ کې اوچت کړی وی ځکه چې پاکستان سره ډېر زیات ښه بالینګ ورسره و. سهیل تنویر ورسره و، وهاب ریاض ورسره و، عامر یمین ورسره و، ښه فاسټ بالران هم ورسره و، سپینران هم ورسره و. خو بیا هم پاکستان کرکټ ټیم دغه فائنل میچ وبایلو. بهرحال خپله رایه راسره کمنټ کې شامل کړئ. انشاءالله میلاویږو د ویډیو کې تر هغه د مال راکړئ اجازت. د الله په امان.